بسم الله الرحمن الرحيم. تحتاج القلوب إلى أقواتها من الحكمة كما تحتاج الأجسام إلى أقواتها من الطعام. تحتاج القلوب زلون محتاجوي إلى أقواتها خپل رزق تا من الحكمة يعني حکمت تا كما تحتاج الأجسام لکه څنګه چې بدنونه محتاج وي الی اقواتها خپل رزق ته من الطعام یعنی خوراک ته. په دې ضرب المثل کې د دې خبرې بیان شوی دی چې څنګه بدنونه خپل رزق یعنی طعام ته محتاجي، همدقسې زړونه خپل رزق ته محتاجي او د زړونو رزق دا حکمت دی. نو موږ له پکار دا دی چې موږ حکمت حاصل کو او خپل زلونو ته رزق ورکو او تسکین ورته ورکو. تحتاج القلوب الى اقواتها من الحکمة كما تحتاج الاجسام الى اقواتها من الطعام. تحتاجو دا د باب ابتعال نرازی په اصل کې تحت وجو و متحرک ما قبل مفتوح راغلیو نو په الف باندې مو بدل کو تحتاجو شو. احتیاجون مصدر رازی معنی د ضرورتمند کېدل. اقوات دا جمع د واحدی قوتون رازی معنی د روزی او رزق. الاجسام دا جمع د واحدی جسمون رازی معنی د بدن. تحتاج القلوب الى اقواتها من الحکمة كما تحتاج الاجسام الى اقواتها من الطعام. د دې ترکیب داسې دی چې تحتاجو فعل القلوب پاغل د دې فعل الى حرف جار اقواتها مضاف مضاف الیه من حرف جار الحکمت مجرور جار سره د مجرور نه دا متعلق شو اقوات پورې. دا اقوات صيغه د صفت تا نو اقوات سره د مضاف الیه او متعلق نه دا مجرور شو، جار سره د مجرور نه دا متعلق شو تحتاجو پیل پورې. کما کې دا کاف دا پمانا د مثلو دی نو مثل مضاف ما اسم موصول تحتاجو پیل الاجسام فاعل الى حرف جار اقواتها مضاف مضاف الیه من حرف جار الطعام مجرور جار سره د مجرور نه متعلق شو اقوات سی د صفت پورې. نو اقوات سره د مضاف الیه او متعلق نه دا مجرور شو، جار سره د مجرور نه متعلق شو فعل پورې. فعل سره د خپل فاعل او متعلق نه دا جمله فعلیه خبریه دا صله شو د ما اسم موصول لپاره. موصول سره د صلینا دا مضاف الیه شو د مثله لپاره. مضاف سره د مضاف الیه نه دا صفت دی د مصدر محذوف لپاره او مصدر محذوف احتیاجن دی. نو موصوف سره د صفت نه دا مفعول مطلق شو. فعل سره د خپل فاعل مفعول مطلق نه دا جمله فعلیه خبریه شو.